زمبابوې پاکستان ته شکست ورکړو په اولني د اوډیای میچ کې. دا څه پیل ځل نشو بلکې زمبابوې هر ځل او ډیرو ځایونو کې پاکستان ته دغه شانته کې شکست ورکړی او پاکستان د شرمناک هار سره مخامخ شوی دی. یو ځل بیا هماغه شانته کې د تیر په څیر باندې زمبابوې شکست ورکړو پاکستان ته او د ډي اس ال په میتھډ باندې یا د ډي اس ال په ترو باندې زمبابوې پاکستان نه میچ وګټو. هر ځل باران پاکستان بچ کړی دی خو هر ځل دغه شان نه کیږي چې باران برازي او تاو بچ کی او میچ بستا په نوم باندې کیږي. هر ځل باران ستا په فیور کې نه زی. دغه شانته کې سوچ باندې زمبابوې پهلا بیټینګ کړی او دغه په جواب کې زمبابوې 205 رن 206 رن ټارګټ ورکړی پاکستان ته. د دې په جواب کې چې کله پاکستان میچ تراله بیټینګ رااله نو په 75 رن باندې پاکستان شپږ وکټ یو. سیم ایوب ځوان په 11 رن اوټ شو، عبد الله شفیق په 1 رن اوټ شو، کامران غلان په 11 رن باندې اوټ شو او د سره چې کوم دی وکټ کیپر محمد رضوان صاحب چې کوم دی هغه په 19 رنونو باندې ولاړو. ټیک دی ته ونن موږ څه ونه وایو خو بهر حال نور چې کوم ستا بیک ټو بیک دا وکټ پریوتی دومره جل چې شپږ وکټ تا ورکړي په 75 رنونو سره. دا ډېر انبلیویبل خبره ده چې یو کمزوري ټیم مطلب د زمبابوې وند کې ټیم خلاف ستانه شپږ وکټ بیک ټو بیک په 75 رن لاړ شي او هغه په 21 اورونو کې بیا پاکستان ته پکارو په دغه چې مطلب په 21 اور کې دیو 141 رن کړي وي نو دا میچ به دیو په نوم باندې وي. خو ته کې وکټ دیو نه دومره ډېر زیات تللی وي چې 141 رن ته دیو ونر سره هدف دا شو مطلب باران راخې شو د باران د وجه کوم دی ته هدف دا ملا شو چې 141 رن په 21 اور کې دیو لکول پکارو. په بهر حال پاکستان ټیم دغه ته ونه رسیدو او دغه میچ دی زمبابوې په خپل نوم باندې کو. وس عجیبه خبره ده خلک به زیاتره اوس دا خبره هم کوي چې بابر اعظم پکې نو میچ یو بیلو ولې دا نور پلیران د کم ځین راغلي مطلب زمبابوې چې دومره سترونګ ټیم نه دی چې ته د خلاف مقابله نشي کولای او په 75 رنونو سره تشپک وکړي د لاس ورکه وغم په یو شو ورکه. دا ډیره زیاته سترنج خبره ده. اوس بخا مخه تنقید د محمد رضوان په کپتانۍ باندې کیږي، اوس بخا مخه تنقید د عبد الله شفیق په بیټینګ د شان سیم ایوب ور سره کامران غلام ټول دغه د تنقید ښکار کیږي. بس تا په سر باندې کې چمپیون ټرافي را روان ده او ستاسو ټیم صورتحال دا ده. ټیک ده دینه مین پلیران کې نه ولې شوی دي خو دومره هم کمزور ټیم د پاکستان نه دی. دا هغه پلیران دي چې په پی اس ال کې د بالر نه چمړه اړي او دلته کې چې کله مین ټیم راشي و انټرنیشنل میچونه راشي نو بیا د حالت داسي. بهر حال پاکستان اولنې د اوډیای چې کوم سیریز اولنې میچ دی هغه د زمبابوې نه بیل دی. ګورو چې روان میچونو کې پاکستان کرکټ ټیم څه چل کوي. خپل رائے را سره کمنټ شامل کړئ. ان شاء الله ملایو ګنده ویډیو کې تر قدم مال کې اجازه د الله پامان.